بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین یا ګرانو کتونکو، نن خو ما وی چیرې لکه زه به تاسو سره د جنوبي شمالي وزیرستان چې کومه دوره وه د هغې حوالې سره به لږ شیر کو. خو بیا ما وویل چیرې دا ډېر اهم ډیولپمنټ روان دی افغانستان په حوالې سره. والله دې وکړي چې دا څنګه روان دی. ډېر خوشحاله یو چې چیرې انشاءالله افغانستان کې به امن ناشي. د طالبانو او د امریکې ترمنځ د خبرو اترو چې کومه سلسله لږ وخت لپاره منقطع شوه، لږ وخت لپاره یاره ډو منقطع نه وه، خو هسې یو ټینشن جوړ شو چې سعودي عرب کې هغه مسله رالیله. بیا طالبانو وی چیرې مونږ اسلام آباد کې خبرې اترې نه کوو. هغه دوباره شروع شوله په قطر کې دوحه کې، کله چې زلمی خلیلزاد په 20 تاریخ باندې چې دی د پاکستان نه لومړی خبره دا وه چې هغوی به راشي پاکستان ته او پاکستان کې به خبرې اترې وکړي. بیا زلمی خلیلزاد په هغه ورځ وزیر اعظم صاحب هم لاړه قطر ته، زلمی خلیلزاد د امریکې ټیم هم هلته کې لاړه، خبرې اترې شروع شولې. 5مه ورځ ده، پازیټیو خبره، خوشحاله خبره ده چې یاره ښه د خبرې خو روانې دي کېږي. او 5 ورځې ده څه نه څه خو به کېږي. مطلب دا دی هغه خبرې چې نه کېږي نو هغې کې ډېر زر پته ولګي چې یاره اوس مزه نشته دی، نو بل اوږد ټایم ورکړي. خو دا چې کنټینیوسلی روان دي مطلب دا دی چې یاره ټاکس چې کوم دي پروګرس کېږي. او په دې کې چې اهم کوم ډیولپمنټ شو هغه د طالبانو چې کوم نوی ټیم راغی. مخکې خو شیر محمد عباس تانکزی صاحب چې کوم دی د هغه په مشرۍ کې یو ډېر کمپیټنټ ټیم چې و، هغوی الریډي خبرې اترې کولې. تقریبا څه 13-14 راونډ چې کوم دی د هغې د امریکایانو سره شو. اوس 13 ورځ طالبانو چې دی د دوی د مشر هیبت الله اخوند صاحب د اړخه چې کوم خبره رالیله چې ملا عبدالغني برادر صاحب چې دی هغې د طالبانو د ټیم چې کوم چې نیګوسیشن ټیم دی د خبرې اترې کې د هغې مشر وټاکو. نو د دې مطلب دا دی چې طالبان د امریکې سره په خبرو اترو کې زما په خیال باندې سیریس دی. بعضې خلک خو وي چېرې د یو جذباتي فیصله ده. الریډي هغه زوړ ټیم چې کوم و هغوی د امریکې سره خبرې اترې کړې وې او تر ډېر لرې پورې چې کوم دی د هغوی هغه پروګرس شو او they were close to sign an agreement. خو زه دا وایم نه، اوس چې کوم ټیم راغی چې ملا عبدالغني برادر صاحب چې کوم دا تاسو ته پته ده د طالبان چې کوم تحریک دی د دې کو فاونډر، مطلب دا د مشترکه شریک بنیاد دوی ایښی او ملا محمد عمر صاحب. نو دی بیا په کال 2010 کې چې کوم دی د پاکستان کې د اریسټ کو په کراچۍ کې د پاکستان انټیلیجنس ادارو او د امریکې انټیلیجنس ادارو یو مشترکه اپریشن کې هغه ټیم کې د افغانستان د جنوب چې کوم دی د دې سیمې دوی کمانډ کو، دلته کې ملیټري اپریشن چې کوم دی د هغې کمانډ کو. نو دی د ده راتګ چې کوم دی او بیا دی په 13 کال 8 کاله 9 کاله چې کوم دی د قید او 13 کال پاکستان حکومت دا د افغان حکومت په درخواست باندې چې کوم دی د جیل نه خوشي کړو. اوس خبره دا ده چې یو خو د بل خو د دې نه مخکې الریډي یو خبره بله وشوله چې طالبانو 2 نور اهم کسان چې کوم دی د ملا برادر سره یو طیب آغا چې کله لومبې د طالبانو پولیټیکل آفیس کولاو شو په قطر کې، نو د هغې مشري طیب آغا کوله. طیب آغا چې بیا کله په کوم طریقې سره مری ټاکس شو، د مری ټاکس نه پس چې کوم دی د ملا عمر صاحب د هغوی د مرګ اعلان شو چې هغه خو مړ دی. نو هغه چې په کوم بیا چې د هغې نه پس چې کوم دی دویم امیر ورپسې په کومه طریقې سره وټاکل شو، په هغې باندې دی خفه شو او د طالبانو مومنټ او دغه پرېښود او ځان یې ته جدا کړه. اوس ملا هیبت الله اخوند صاحب چې کوم دی طیب آغا ته یې ویلي دي جن کو بل اهم کس چې کوم دی هغه ملا وکیل احمد متوکل صاحب دا د طالبانو چې دی د هغوی د حکومت چې کوم دی دا فارن منسټر و. نو دوی چې دی ورته یو دوی ته یې ویلي دي چې دا جاین کې مطلب دا دی چې ملا برادر صاحب ملا متوکل صاحب ډېر مضبوط کسان چې کوم دی دا اوس په دې ټیم د دې ټیم حصه جوړه شوله. دې نه مخکې سو د دې نه نیکسټ راونډ چې کوم د هغې نه مخکې چې کوم کسان پکې انکلوډ شي اوس هغه هم ډېر سټرانګ ټیم و. هغه دا و چې ملا خیر الله خیرخوا چې دی د هرات گورنر هم پاتې شوی دی او د طالبانو په وخت کې چې کوم دی د وزیر داخله و، ډېر مضبوط سړی دی. نو دی د انکلوژن چې کوم دی یا د شاملیت چې کوم دی دا هم یو بله دا ده چې مولوي محمد فاضل دا د طالبانو د ملیټري چیف و. کله چې طالبان حکومت و نو مولوي فاضل صاحب چې کوم دی دا د هغې ملیټري چیف و. مطلب دا دی چې دا اوس هغه ټول
رايوځي یو کس بل دی چې انکلوژن شوی دی هغه د ملا عبدالسلام حنفي صاحب دا واحد ازبک طالبانو کمانډر دی چې دوی هم د دې د خبرو اترو چې کوم ټیم دی د هغې حصه جوړه شوله. نو اوس داسې پته لګي چې زه دا ګڼم چې طالبانو دا کم ټیم چې ولګو بیا چې په دې کې ذبیح الله مجاهد صاحب کوم بیان ناغلی دی هغې نه هم دا پته لګي چې یس مطلب دا د طالبان دا وخت سیریس دي او هغوی هغه کسان خبرو اترو ته ولېږل چې ما په خیال د ټول ټیم چې کوم دی د ټول مومنټ چې کوم دی په دې کې به داسې کس نه وي چې یاره په هغې باندې د چا یا اعتراض یا پرې څوک خپی لکه ملا برادر صاحب د سینیر موسٹ کس د دې ټیم شو. مولوي فاضل صاحب د ملټري اپریشنز یا ملټري انچارج چې کوم دی هغه پاتې شوی دی خیر خان صاحب مولوي فاضل صاحب او بیا وکیل احمد متوکل صاحب. مطلب دا دی چې طالبانو سیریسلی هغه خلک راغونډ کړ د کومو نه چې دا پته لګي چې دا ټاکس چې کوم دی دا پروفیشنل هم دی خبرې اترې هم کوي او دوی چې خبره وکړي نو هغه سرته رسیدیم شي. اوس دې سره یو خبره دا ده چې اوس کومې خبرې راځي چې یاره آیا دا به اوس دوباره شروع کیږي د سره که نه دې کې به لکه هغه زړه خبره نه خو زه دا وایم چې د دې کې زاړه کسان چې کوم دی عباس تانکزی صاحب دي هغه ټول چې دي په د دې ټیم حصه ده هغوی به مې د سره نور شامل کړو پکې مشران راوستله هم د هغه ځای نه به کیري کوي کوم ځای پورې چې هغوی راوستې دی. مخکې دا رپورټ شو چې یاره ګنې دوبۍ کې چې کوم راونډ شوی 3 ورځې چې کوم راونډ شوی نو په هغې کې دا رپورټس راغلي چې یاره دوی یو فاینل اګریمنټ تیار کړی دی او د نیکسټ راونډ یعنې سعودي کې په هغې باندې دستخط کیږي. په هغې کې دا خبره وه چې یاره امریکا به د افغانستان نه د فوجونو د خپل انخلا ټایم ټیبل ورکړي ورسره طالبان چې کوم دي دوی به دا ایشورنس ورکړي چې یاره افغانستان خبره چې کوم دی دا به د چا خلاف نه استعمالیږي. دا یو خبره وه. اوس چې کوم رپورټس دي هغه ما په خیال بیا نور پازیټیو شی دی هغه دا دی چې امریکا به یو اګریمنټ کوي چې د افغانستان نه به دا فوج کله وباسي هغې حوالې سره چې کوم دی دوی به یو ټایم لاین ورکوي او که هغه میاشتې 2 میاشتې دي 6 میاشتې کال دی 2 کاله دی هر څونه دی. بلخوا طالبان هغه خبره نه ده طالبان به ورکوي د افغانستان کې د جنگ بندۍ اعلان به کوي. اوس دا هغه بنیادي څیزونه دي موږ مخکې تل خوشحالی خبره دا ده چې د لاندې نه شروع نه شو دا دواړه پوزیشن چې کوم دي دا هغه میکزیملیسټ پوزیشن دی. د امریکې غټ ډیمانډ دا و چې طالب د ټوپک کې دي د طالب غټ ډیمانډ دا و چې امریکا د افغانستان پرېږدي. اوس دې دواړه دا څونه چې لاک جیم چې ورته وي خبرې چې ولاړې وې هغه هم په دې باندې وی چې امریکا دې ته نه تیارېدله د ټایم لاین ورکولو هغه وی چې زه نه ورکوم که دا ما ورکه طالب به مضبوط شي افغان حکومت په کمزوري شي یو سایکولوژیکل امپیکټ به د دي. بلخوا طالب وی که ما ټوپک کېښودو زما زور خو ټوپک دی که ما ټوپک کېښودو نو د ټوپک کېښودو سره به چې کوم دی زما چې کوم فوټ سولجرز دي یا زما هغه طالبان چې هغوی په میدان باندې جنګېږي هغوی به وایي چې بس جګړه ختم شوله نو چې جګړه ختم شوله نو هغوی به بیا جګړه نه کړي او دغه شانتې مومنټ په خپله باندې ختم شي. اوس پازیټیو خبره دا ده چې کله د طالبانو د طرفه دونه سټرانګ ټیم راغی دونه مضبوط ټیم راغی یو چې هغې کې د هغوی ټاپ سیاسي مشران عبدالغني برادر صاحب شو مولوي متوکل صاحب شو طیب آغا صاحب شو عباس تانکزی صاحب شو چې دا ټول رالل مولوي فاضل صاحب شو مولوي خیرخوا صاحب شو عبدالسلام حنفي صاحب شو دا چې ټول رالل دغه شانتې نورم 4-5 کسان نبي صاحب شو چې دوی رالل د دوی د راتلو سره د دې هغه هیت اوس بدل دی. دې کې اوس اپریشنل کمانډرز مولوي فاضل مولوي خیرخوا مولوي حنفي او بیا سیاسي مشران مولوي متوکل عبدالغني برادر دا غټ غټ کسان چې کوم دي د دې د راتلو سره چې کوم دي د دې هیئت بدل شو. نو اوس که طالبان د جنگ بندۍ اعلان کوي نو دې مطلب دا دی چې هغوی سره به آلریډي د هغوی فوټ سولجرز چې کوم دي یا د هغوی نور کمانډ هغوی ته دا پته ده چې یاره دا خبره به اوس مطلب مشرانې ناست دي. نو اوس د دې نه دا اندازه لګي انشاءالله افغان حکومت هم تھینکس ټو د ګورنمنټ چې یاره هغوی هم خاموشه دي او ښه خبره بله دا وکړله چې اوس هغه رش نشته دی لکه په دوبۍ کې چې دوی یو رش جوړ کړو 10 کسان د پاکستان نه 10 د امریکې نه 10 د سعودي نه 10 د یو ای نه او 10 طالبانو هغه تقریبا یو میټینګ نو جرګه وه جلسه وه. اوس نه اوس صرف سټیک هولډرز ناست دي امریکا ناسته ده او د امریکې سره طالب ناست دی. نو زه دا ګڼم چې دا اوس کوم پروګرس روان دی دا کومې طریقې سره چې دوی دغه ځي دا خبرې د دې مطلب دا دی چې 13-4-5 ورځو راست چې کوم دی خو دوی بالکل ټیک ټاک آن ټریک دي. انشاءالله
اوس د ورځې یا د دوه خبره ده چې یاره په دې کې به طالبان چې کله د سیز فایر اعلان وکړي ما په خیال بیا به د افغانستان دغه به ډېره غټه خبرې بل را روان الیکشن دی نو زه چې د الیکشن نه مخکې که سیز فایر وشي د الیکشن نه مخکې امریکا دا اعلان وکړي د وتلو اعلان وکړي او دې سره چې کوم دی افغانستان کې یو د امن یو فضا که هغه وروسته وي خو د خلکو هوپ پیدا شي چېرې انشاءالله میاشت پس یا 2 میاشتې پس به چې کوم دی زمونږ په دې ګران وطن کې چې کوم دی هغې کې به هم امن نشي او زه دا ګڼم چې د هغې سره به په سیمه کې هم امن نشي نو دا د خوشحالۍ یو پازیټیو خبره دی اینډ لیټس سی چېرې سبا له یا بله ورځ له د دې نه څه آوټکم راځي